ولی د خدای لیدل غواړي ولی دې مسما پښه طاهر سم حقانی دې ولی د خدای لیدل غواړي ولی دې او د شیخ او د پیر د مقام اول علامات دي ښه د ټولو نه مخکې علامات دي چې د پیر علامه به صحیح د ټولو نه اول خبره پکې دا ده چې دی به عالمي جاهل نه جاهل پیر نشي کېدی کم از کم دومره علم به ورسره وي چې دی د علم په برکت باندې خپله اصلاح هم کوي او د بل اصلاح هم کوي مسایل ورته پیښ شي نو د هغې مسلې حل کولی شي او زما نظر دا دی چې په دې زمانه کې ښه جید عالم پکار دی دا د فتنو زمانه ده د فساداتو زمانه ده په دې کې ښه کلک عالم مضبوط عالم او دویمه خبره دا ده چې د ظاهر د باطن خو چاته پته نه لګي که نه ظاهر چې کوم دی د شریعت مطابق د سره څه وخت تیر کا وګوره چې زندگی د سنتو مطابق ده او کنه ده بل علامه دا ده چې د په مجلس کې زیاتو خلکو ته فایده رسی که چاته فایده نه رسېدله بیا خبره کمزوري ده زیاتو خلکو ته فایده رسی او په مجلس کې چې کومه ده طلبا او د دین علما دا موجود دي یعنی په مریدانو کې سالکینو کې علما طلبا دا د حقانیت علامې دي او مقام خو بس د استاذ مقام دی ادب او احترام د هر مشر به سړی کوي د پلار بم کوي د استاذ بم کوي او د پیر بم کوي خیال کې مراله د دین د اعمالو او د عباداتو او د تصوف ستا مقصد څه کرامت لیدلی شنه او زیړه رڼا لیدلی بیا کور کې نه کرامت د دې نه لوی بل نشته دی چې یو سړی د سنتو مطابق زندگی تیروي دا لوی کرامت یو مرید د یو خپل پیر سره ډېره زمانه تېره کړه بیا ته ویې لکه ولې ځې ویره ما خو ستاسې کرامت ونه لیده وی ښه وی چې په دې دونه زمانه کې چې تا دلته وخت تېر کړ یو کار د زما د سنت خلاف لیدلی دی وی چې نه وی د دې نه بل غټ کرامت شته دا لوی کرامت دی سړی د سنتو مطابق خپل زندگی تیری دا لوی کرامت دی فرمائی آکے بہوا میں پری او مگس باشد و آنچه با آب میں روی او خس باشد و آنچه بشریت میں روی او کس باشد چې هوا باندې الوز دا خو مچ دی مچۍ ده د اوبو د پاسه ځي خو د بوس یو ډکی دی چې په شریعت روان دی دا سړی دی دویمه خبره دا ده چې دا کرامت دا د چا په اختیار کې نه وي د یو ولي بس الله کله کله د یو ولي په لاس باندې څه داسې کار ښکاره کي چا په اسبابو باندې څوک نشي کولی د دې دین اسلام د تقویت لپاره او د هغه د شکوک و شبهاتو ختمولو لپاره نو دا په اختیار کې نه وي حتی چې معجزه هم د پیغمبر په اختیار کې نه وي نو کرامت به څنګه د ولی په اختیار کې راشي بهرحال لوی کرامت هغه په سنتو باندې زندگی تیرول دي او دا تصورات مه کوئ دا سوچونه مه کوئ چې زما پیر صاحب چې کوم دی نو
بیګا په هوا باندې روانو زمونږ په کلي باندې هلکه دا جاز دی څه خیال کې مراله دا ټول بکواس دی دا فضول خبرې دي دا د جاهلانو خبرې دي انتهایی د ناپوهه خلکو خبرې دي دا باندې پوه شوئ نه ورته علم غیب شته او نه په هوا الوزي او نه چې کوم دی نو په اوبو کې نه نوځي دا فرضي خبرې خلکو رضان د جوړې کړي دي چې دا چلو شو هغه چلو شو چې کم کرامات دي هغه پټي او چا چې وي که نه او الله هغه ته ښکاره کړي نو هغې نه ښکاره کړي چغې خلکو ته نه وایي چې زه داسې یم او زه هغسې یم خبره خو به دې کې ده چې ته څومره عاجزي وکړې څومره انکساري وکړې دې خبرو باندې خیال کوئ دا یو سوال مخې ته راغلی او چا ویلي